بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو تاسو ته د خپل یوټیوب چینل د پاڼې نه چې دی نن بیا مخامخ یم. نن به بیا تاسو ته د پاکستان د کم سیاسي کم هلې ځلې چې دي او پاکستان کې کم حالات روان دي، د عمران خان کم لانګ مارچ چې دی د هغې حوالې سره څه نوي خبرونه څه نوي دغه چې دي هلې ځلې هغه به ستاسو مخې ته ږدو. کتونکو اول به راځو کم زمونږ وزیر اعظم شهباز شریف صاحب موجوده د پی ډي ایم او د هغوی چې کوم دلته کې ټاکلی دی، هغه وزیر اعظم صاحب چې دی هغه تللی دی مصر ته د یو کانفرنس په شرکت لپاره. خو هغه کانفرنس کې کله چې د شرکت کو نو د دې نه مخکې هم دی مختلف ځایونو چاینا ته، سعودي عرب ته، مختلف ځایونو ته چې دی کله هم ځي یا روس ته، نو دی چې دی هلته کې د پاکستان د عزت کم چې د هغه وقار چې دی، کم عزت چې دی د ملک په سطح باندې چې دی د هغې په زیاتولو په دغه باندې دی چې دی چې لکه دی هغه زیات کړي د پاکستان وقار یا عزت، هغه چې دی د هلته داسې حرکتونه کوي چې د هغې د وجې نه د پاکستان کم وقار چې دی، کم عزت چې دی، هغې ته خلک ډېر په سپکاوي سره ګوري. ځکه دا حرکتونه داسې دي چې لکه دی چې بالکل داسې چې لکه یو ماشوم چې ته دغه راولي د زنګون راواخلي، هغه کله هم لږ تلان ملان او دغه شروع کړي او هغه د ځمکې ته کوز شي، نو هغه کله په یو شي باندې دغه کوي، کله په بل شي باندې. د ده مثال هم دغه شانتې دی چې دی لکه امیچیور حرکتونه کوي او دغه مصر ته چې دی هم اوس په دغه دوره باندې تللی دی، نو هلته کې غریب چې دی څوک دغه ته پرېږدي هم نه خواته یو سټیټ ته ولاړ دی، زما خیال دی موبایل ګوري چې په موبایل کې پبجي کوي که څه کوي. خو بهرحال دغه یې داسې دی چې هغه تصویران چې راغلي دي، هغه تصویر تاسو په دې سکرین باندې کتلی هم شئ چې هغه غریب یو سیټ ته ولاړ دی، نو یو طرف ته عمران خان او زموږ نور کوم دغه چې وزیر اعظمان چې د ده نه مخکې د هغه چې دي د هغوی هغه کوم د پاکستان هغه کوم دغه چې به هلته کې نمایندګي چې به کوم دغه چې به هغوی به دونه په خان انداز سره کوله چې د ټولې دنیا کوم دغه چې دي هغوی به هغه ته راغونډ شو. خصوصا زه د عمران خان ذکر کوم چې ډېر وخت بعد یو داسې نر لیډر موږ ته میلاو شوی چې هغه چې دی هغه به د پاکستان چې هغه به هر ملک ته تلو، هغه به هلته کې د خپل ملک خبره کوله، هلته کې به د خپلو خلکو خبره کوله، هلته به یې د پاکستان د ترقۍ خبرې کوله، هلته کې به یې د دغه خبره کوله. دا خلک چې لاړ شي نو دوی چې که ترکي ته ځي نو هلته کې د خپل زوی د سولر د پینلو دپاره د هغې د دغه دپاره خبرې کوي، بل ځای ته کې هم لاړ شي نو د خپل هغه کاروبارونه او هغه دغه خبرې کوي. نو په دې وجه باندې خلک چې دي دوی ته ډېر زیات په دغه نظر سره ګوري. او که بل طرف ته تاسو ګورئ دوی هغه ریکارډ هم داسې دی چې هغه ډېر زیات لکه ښه نه دی، خلک دوی ته د کرپشن په دوی باندې کوم چې په پاناما کې کوم دغه راغلی و، پاکستان کې چې بیا دوی کوم هغه دغه شو سزاوار شو، دی چې هم کله وزیر اعظم کېدو نه دی د دغې نه دوه ورځې چې دی پاتې وي یا یو ورځ نیمه پاتې وه چې په ده باندې پردې جرم چې دی هغه عاید کېدو، نو د خلکو هغه د ټوله دنیا چې ده هغه هم د دوی هغه کوم چې کریډیبلیټي ده د دوی چې کوم هغه ماضي پاتې شوي ده، نو په دې وجه باندې دوی ته هغه شانتې دغه نه ورکوي. بل طرف ته که تاسو وګورئ دغلته کې د یو ملک یو صدر دی چې هغه ولاړ دی او هغه چې دی هغه غریب چې دی هغه کومه مخ چې دی کومه چهره چې ده په هغې باندې د دغه هغه کومې هغه ناګوارۍ هغه کوم دغه چې دي هغه تاسو ګورئ هغه سړی چې بالکل هغه یو سړی سره نه غواړي چې یاره ده سره زه ودرېږم، ده سره خبرې وکړم، ده سره اترې وکړم، خو دی چې دی غریب رانیسي په مخ ورته یې دا لاس چې دغه کوي کله د دې نه رانیسي او کله یو دغه کوي غریب چېرته کې زما په خپل خیال چېرته کې د بل چا سره به یې څه خبره اتره وه د ده نه یې ځان خلاصوه. خو بس دی چې دی چې دی هم دی خو چې هر لاړ هر طرف هر ځای ته چې دی لاړ شي نو بس دغه کوي او د پاکستان د وقار یا د عزت چې دی که نه د هغې په ځای چې هغه لکه زیات کړي هغې کې د کمۍ او خلک چې دی د هغې دغه سبب جوړېږي او خلک چې دي هغه په پاکستان پورې بیا خاندي. نو یاره داسې یو مسخره په موږ باندې نن سبا چې دا مسلط ته چې هغه د پاکستان په دننه خو پرېږده چې یاره دوی ته کم عمران خان کم ټپ ټایم ورکوي، پی ډي آی چې دوی ته کم ټپ ټایم ورکوي، که هغه د ضمني الیکشن په دغه کې تاسو وګورئ، که د لانګ مارچ په دغه کې تاسو وګورئ، هغه خو یو طرف ته خو دوی په هغه انټرنیشنل بین الاقوامي سطح باندې هم دا د پاکستان لپاره د بدنامۍ سبب جوړېږي او هغه چې دي هغه دغه کېږي. دې نه علاوه یو بل
اهم خبردار چې را پرویز رشید صاحب یو ویډیو چې دا هغه نن سبا چې دا وایرل شوی دا او هغه کې یو ویډیو کال چې دی هغه چرته کې چا سره کوي زنانه سره هغه خبرې اترې کوي او هغه دوران کې هغه داسې نازیبه حرکتونه کوي چې هغه لکه دغه شوي دي په هغې باندې بحث کول لږ خو چونکې د اعظم سواتي ویډیو هم د دې نه مخکې ریلیز شوه نور هم داسې که تاسو وګورئ د زبیر عمر چې دی د هغه یا نور زموږ دلته سیاسیان چې دي یا کوم چې نور دغه چې دي د بیروکریټس چې دي د هغوی ویډیوګانې ججان یا مختلف دغه چې دي د هغوی ویډیوګانې داسې چې دي هغه ریلیز شوي دي هغه چې دي مخې ته راځي انتهایی د شرم خبره ده زموږ بحیثیت قوم بحیثیت مسلمان دا زموږ دپاره انتهایی د شرم خبره ده دا ویډیوز چې څوک جوړوي دا ویډیوز چې څوک وایرل کوي جوړول خو یو طرف ته دي چې هغه انتهایی لکه غلط کار دی خو بیا د دې وایرل کول چې دي هغه د دې نه زیات دغه دی ځکه چې د مسلمان شان دا نه دی مسلمان کوي یو کار یو داسې دغه ویني هم نو هغه له پکار دی چې په بل مسلمان باندې پرده واچوي دا زموږ په دې ملک کې څه روان دي د ججان محفوظ نه دي وزیر اعظم خبرې چې دي هغه ټایپ کېږي د هغوی ویډیوګانې مخې ته راځي ټیک دي غلطې دي په خپل ځای باندې ډي پی کې ټیکنالوژي استعمالېږي نور مختلف اوس دا د پرویز رشید صاحب چې دی دا ویډیو کال دا چې دی بیګا وایرل شوی دی د شپې نه ډېر انتهایي لکه سړی خفه شي ځکه چې ستا لکه د دې سیاستدانان چې دا لکه وزیران پاتې شوي دا مشران پاتې شوي دي د دوی که موږ اختلاف سیاسي اختلاف په خپل ځای باندې وي هر څوک به هر څوک سپورټ کوي خو دا زموږ مشران دي سیاسي دا د ملک پوزه دي او هغه که ججان دي یا که بیروکریټس دي یا که هر څوک چې دي او د هغوی داسې ویډیوګانې مخې ته راتلل انتهایي د افسوس خبره ده او دا چې هر څوک هم کوي نو سوال کوو دوی ته ریکویسټ کوو چې نور کوي هم که نه هکه د هر چا چې دي هغه لکه د دې د مخې ته راوستو د دې د ریلیز کولو نه چې دی هغه ډډه وکړي ځکه چې انتهایي یو غلط تاثر زموږ ځي دنیا کې ما چېرته کې ډېر کم به داسې چېرته کې د امریکې هغه صدر و د هغې هغه یو ویډیو راغلی وه یا چا سره څه خبرې اترې یا څه دغه سکینډلې خو ډېر کم دا دي چې هغه لکه مخې ته راځي زموږ پاکستان کې دا تواتر یو داسې یو دغه جوړ شوی دی یو هتیار جوړ شوی دی چې هغه خلک په دې باندې بلیک میل کوي هغه خپل دغه چې دي هغه د دوی نه خپل مقاصد چې دي هغه سیلی نو پکار دا چې هر څوک چې دا کوي هغوی له پکار دا چې بحیثیت مسلمان د دې دغه نه چې دی هغه ډډه وکړي او نور داسې کم دغه کېږي چې هغه لکه دا ولې خو دې ویډیوز جوړوي نو که جوړي هم یې چېرته کې هغه دې ریلیز کوي نو دې نه علاوه یو بل خبره دا دی چې دغه چې دی زموږ عمران خان باندې کومه حمله چې شوې وه هغې هغه اف آی آر چې دی هغه پنجاب حکومت چې دی هغه درج کړی دی خو دلته کې یو عجیبه خبره ده د پاکستان آئین د پاکستان قانون دا دی چې په چا باندې حمله وشي د چا سره زیاتې وشي د چا نه مرګ وشي د هغه لوایقین یا هغه که چېرته زخمي هغه مجروح هغه په خپله هغه به د پولیس به د هغه په مدیریت کې د هغه په دغه کې چې دي هغه دغه به درج کوي اف آی آر او هغه چې پکې هر څوک غواړي ایکس وای زیډ هر څوک چې غواړي ټیک وي غلط وي خو هغه دا دغه کوي بیا په اف آی آر چې کله درج شي بیا چې کله په هغې کې تفتیش کېږي په هغې کې بیا داسې چې زموږ پاکستان کې موږ دلته یو موږ په دې وطن کې ژوند کوو چېرې یو کس د یو فریق نه یو کس ولي د هغه چیرونه یا څوک چې اچانک څوک مرګ شوی هغه مرګ کورواله چې هغه د دغې اف آی آر کې چې دی وکیل دی یا د نور چا په سلا باندې چېرې مرګ به یو کس کړی خو هغه پکې د هغې هغه سرکر د شپږ لس دولس کسان واچوي او هغه چې دی هغه لاول لاړ شي جیل ته او د هغې نه وروسته بیا چې تفتیش کېږي هغه پکې بیا ریلیز شي ځکه چې هغه دغه چې ککل په دې مرګ یا په دې جرم کې چې هغه یو یا دوه کسان دلته کې اوس موږ ګورو چې په دې جرم کې دا جرم ټیک دی غلط دی د عمران خان یو خپل موقف دی چې په پلاني هغه چې هر چا نومونه اخلي هر چا خلاف هغه اف آی آر درج کوي دا د حکومتي وخت یا د کم دغه چې دی پولیس چې دی دا د هغوی ذمهواري ده چې هغوی د هغه په مدیریت کې چې دی هغه دغه چې دی هغه درج کړي او هغه چې دی وروسته په تفتیش کې څوک پکې بری کېږي څوک دغه کېږي دا وروسته خبره ده خو عجیبه خبره ده چې پنجاب پولیس چې دی د عمران خان کم کسان چې هغه نامزد کړي دي او کم چې هغه غواړي د هغې نه برعکس هغوی خپل یو کس چې د لاول نه هغوی کم د پنجاب پولیس یو سټانس دی د هغوی یو خپل موقف دی چې دغه کس دی او د هغې نوید کم کس چې د ملزم د هغه خلاف هغوی اف آی آر درج کړی دی نو په دې باندې پی ډي ای چې دا یا عمران خان چې دی هغه بالکل دا چې دی هغوی مسترد کړی دی د اف آی آر او هغوی دا وایي چې عمران خان اوس اعلان وکړو چې هغه چې وایي چې دا چې کوم اف آی آر دی د خلاف چې دی هغوی به عدالت ته ځي دې نه علاوه یو بل خبر اهم دا دی چې
هغه خو خیر موږ به هغې ته په سیاسي دغه سره چې یو طرف ته وګورو نه ګورو، خو بل طرف ته دا دی چې یو سیاسي ډېر اهم کس چې د پیپل پارټۍ سره تعلق ساتي، بریسټر اعتزاز حسن چې دی هغه د عمران خان سره چې دی زمان پارک ته تللی، دا سره ملاقات کړی دی او ډېر زیات داسې هغه چې میګوي دي په دغه کې چېرې د دې نه مخکې د اعتزاز حسن چې دی هغه د دغه لپاره ډېر یو نرم ګوشه ده، هغه چې دی د پی جی آی یا د عمران خان کوم دغه چې دی د هغې لپاره هغه دغه کوي چېرې هغه چې دی هغه د هغه لپاره نرم دغه دی، هغه چې څه پالیسیان یا څه خبرې کوي نو هغه د هغې زیات د هغه د موقف چې دی تایید کوي. نو هغه چې دی هغه دغه سره دغه له تللی دی او هغه وایي چېرې ما د هغه بیمار پرسي کوله او د هغه چې دی هغه وایي چېرې ما دغه کړی دی. خو بهرحال په معاشره کې یا په دغه کې چې دی داسې دغه خبرې کېږي چې اعتزاز حسن چې دی هغه د عمران خان سره ملاقات یو بهانه وه، خو هغه چې تللی دی او ډېر زر ده چې هغه به په پی ډي آی کې چې دی شمولیت وکړي. کتونکو دا د نن پاکستان کوم سیاسي حالات چې کوم دغه چې دې سره سره یو اهم خبر بل لري چې هغه رانه پاتې هغه تاسو ته ډېر په شارټ الفاظو کې چې د عمران خان چې دی هغه د لانګ مارچ دوباره اعلان کړی دی او بعضې ځایونو کې چې دی هغه به جمعرات د ورځې نه شروع کېږي. اسد عمر او شاه محمود قریشي چې دی هغه به د لاهور نه قیادت کوي. نور ځایونه چې دی هغه به د پنجاب مختلف ځایونه چې دی هغه هفته اتوار پیر جمعه منګل بود دغه پورې چې دی هغه به مختلف علاقو سرګودا چینوټ او مختلف ځایونه به هغه چې دي د پی ټي آی کوم ایم این ایز دي، ورکران دي، کارکنان دي، هغې به راځي اسلام آباد طرف ته به راځي. دې نه علاوه چې دي خیبر پښتونخوا نه چې دي صوبایي وزیر اعلی محمود خان چې دی هغه به د ملکنډ ډیویژن ورسره چې دی سابق وفاقي وزیر مراد سعید خان چې دی دا دواړه به د ملکنډ ډیویژن د ریجن چې دی د پی ټي آی کارکنانو دغه کوي. دې نه علاوه هزاره ریجن چې دی هغه به پرویز خټک صاحب چې هغه صوبې نن سبا هغه د پی ټي آی دغه دی کنوینر دی، هغه چې دی هغه د پی ټي آی ټول دغه ګوري، هغه به د هزاره ډیویژن نه چې دی هغه به قیادت کوي. دې سره سره علي امین ګنډاپور چې دی هغه به د جنوبي اضلاع نه چې دی د دغې لانګ مارچ دغه کوي. بیا به چې په اخره کې دوی پنډۍ ته راځي او یو عمران خان چې دی بیا به هلته کې دوی ته خطاب کوي او کوم دغه چې دی حتمي کوم دغه چې دی هغه به په پنډۍ کې بیا کېږي. کتونکو دا د پاکستان نن سیاسي کوم هلې ځلې کوم اهم خبرونه هغه ستاسو مخې ته کېښودل. انشاءالله وختاً په وختاً به داسې چې کوم اهم خبرونه یا به ستاسو مخې ته ږدو. اوس اجازه غواړم. د الله په امان.